د 1978 ریکارډ یې را سره ده. ډیر خلک داس پوښتنه کوي د 78 ریکارډ را سره ده، نوې ماجر کارت جوړ کړی ده او نوې شناختی کارت جوړ کړی ده. اوس به څه کیږي؟ کله هم تا سره د 1978 ریکارډي او ته پریشانه یې، نادره به اوس ماته یا ایسته تر اوسه پورې چیرې وي؟ ظاهره خبره دا سوال د دوی جوړی شي او دا سوال باید سنادره د تاسې زیاتی نه وکوي. 1978 می جوړ ده، جنم پرچی می جوړه د برث سرټیفیکټ ورته یای، ماجر کارت می جوړ کړی ده یا مینه د جوړ کړی. ماجر کارت د جوړ کړی ده زه د بیان درته کوم، ویډیو تر سره کتل دي، او ماجر کارت می نه د جوړ کړی هم مجلس زه کوم قانوني لار دغه ټول درته کوم. تاسو ته په کار دسي دا ویډیو وګورئ او دا ویډیو به مکمل تاسو ته د ما یوټیوب چینل کې درته ملاويږي، تاسو به پاغه کې مکمل ویډیو ګورئ. کله ما سره 1978 ستا 1978 زه د 1978 پیدایش نه يم، ظاهر خبره ده د ما د پلان یا د نیکه یا د ور نیکه به د ما د 1978 ریکارډي یو خو کدی تا د اکا ده، کدی تا د پلار ده، کدی تا د نیکه ده، دا تاریخ 78 ریکارډ کارت سرټیفیکټ سند یو تعلیمي اداره کې سبق وینه یا د یو مزیک فرد یو ستي یو د کاغذ ټوکړه دی سپاغه باندې د تا نوم او د ګورنمنت او دا شی سره سوی چې دغه شی ته په هغه تاریخ کې پاکستان په دغه مځکه درکړل سوی ده. که تا کارت نه تا د پلار کارت نه تا د نیکه کارت نه تا د اکاګانو کارت هغه هم تعلق لري له تاسو سره، هغه ریکارډ شاته تلل دي کتل دي په تاریخ کې الته بعد تا د پلار هم ریکارډ ورسره نوم ورسره لیکل سوی، تا د پلار تا د نیکه تا د اکا دغه نومونه به الته لیکل سوي که موږ انکوایري وکړو او وی ګورو. یو دا مجلس راځو په خپل مجلس باندې نادره به ماته سيای سبنه یای، زه په زړه کې پریشان یم، طبیعت کې پریشان یم، سنادره به ما سره سو کوي. نادره تاسو سره یو مسله نسی کولای، ول نادره ته د ادرس سی وي دي چې د 78 ریکارډ چا سره ستا هغه خلک ته پرچی ورکا ټوکن ورته جاری کا او د هغه کوم کاغذان چې تا ته راوړي دي هغه ماته پیش کا. چاته پیش کا؟ نادره ته یای کمیټي ورته یای. نادره تا د ډایرکټ کارت نه در جوړوي، ته به کمیټي کوي یو تاریخ در کوي، هغه کمیټي به کوي بیا چې کمیټي ته ورلې یا کمیټي ته ورځي، کمیټي ته ځان تیارول دي څور تیارول دي. د 78 ریکارډ د تا ده که د اکا ده که د پلار ده که د نیکه ده 78 ریکارډ هر هغه کاغذ چې در سره ده چې تا ثابتوي چې ته په دغه علاقه کې اوسېدلی یې، هر هغه کاغذ ولیکه، اسټامپ پیپر ولیکه، د خپل د کلي په ملیکانو باندې هغه باندې دا شی ولیکه چې دا خلک له دغه نسنجخه دغه علاقه کې اوسي او موږ دا حلفیه بیان ورکوو چې دا خلک دلته اوسي په پاکستان کې. پیدایش پرچی دی پاکستان دا، 78 ریکارډ دی پاکستان دا. نادره کما چې دا سوال وکي کمیټي کله ما دا سوال وکي لتاسي چې تر اوسه چیرې وي او نادره زه تر اوسه پورې در په در کړی وم، زتلم او راتلم لماجه خزوند پاته ول د نادرې لوجه ماته کارت نه جاری کاو، زه مجبور اسومه زه د اوبو اخسته یو مې ډوبته کو تنکې کا سهارا هغه منجلس روانو زرا ولاړ سوم له مجبوری د ساله غټ جخمه هغه د تا د ماجر کارت جوړ کو، هغه ماجر کارت می جوړ کو له مجبوری می جوړ کو. افغانستان می پستر کو نه دلدلې پاک خاور ده شرا لګیږي خوامي په بدیږي لیکن نه می دلدلې زه پیدا سوی دلته یم 78 کې می پلار نیکه دلته راغلی دي، ودونه می دلته سوي دي، بچیان می دلته پیدا سوي دي، جایداد می دلته ده، کاروبار می دلته ده. نن زه افغانستان ته ولاړسم چاته ورسم؟ افغانستان ته چاته تحصیل شي؟ نو نادره او کمیټې ته دغه تمیز کول پکار دی چې د تا مجلس اوس په دغه موقع کې په صحیح په انسانیت طریقه باندې واوري.
په دغو کمیټو کې راغلي خلک سله اسمانه نه دي د ما او د تارنګه دغه پښتانه دي اکثر دغه د علاقې خلک دي دغه د پاکستان خلک دي په کار ده چې د تا کیس تا د بچیانو کیس تا د خوندو د مندو کیس په دغه طریقه واوري لکه هغه چې د خپل بچیانو کیس او د مور او د خور او د کور والی کیس په دغه طریقه کې اوریدل بیا به نو د غیرت مظاهره کچېری بیا هم ناروا سلوک کاو بیا دا ډیره د افسوس خبره ده ډیره دردناکه خبره ده ډیره پریشانی والا خبره ده او بیا موږ ډیر کمزوري خلک یو کدی کارت جوړي افغاني کارت پی او آر کارت ای سی سی کارت کدی نه جوړ کدی پاکستان شناختی کارت جوړي کدی نه جوړ کبلاکی کنه بلاک دا ټوله مسلې اوس په دغه اعلان سره 78 ریکارډ په اعلان سره به منل کیش خامخا به منل کیش د نن مجلس ته دا کوټه شهر ته راغلی یم داسې ښکارېدو لکه یتیم شهر داسې ښکارېدو لکه لغړسوی شهر داسې ښکارېدو لکه یو غټه ویرانه او پریشانی چې په دې شهر کې جوړه شوې خالی خالی بند کاروباري مجلسونه بند دي کاروباري علاقې بند دي دکانونه مارکیټونه بند دي شای نست ریاست سره سورسونه نست د نوکریانو د جاب د یو سورس اف انکم ذریعہ ما او دتا په پریشانی او په لوجه ویدا باندې د ما ریاست نه ده خبر ستول په لوجه ویدا کزه کور ته خوشحالي راوړم کزه خپل علاقې ته خوشحالي راوړم کزه ځان ته خوشحالي راوړم او زه ډیر نوټونه جوړ کوم زه ډیر امیر انسان جوړ سم دا ریاست مال شراب سیس تا د خوشحالي لکه مخاراوړي ته ولې دون خوشاله تا د دون پیسې لکه مخاراوړي انکوایری نه دی واچي ریاست ته خو تر اوسه په ما نه خبر چې زه په لوجه ویدېږم د ما همسایه په لوجه ویدېږي د ما همسایه یا بل غریب بچیان خرڅوي یا مړکوي یا ځان مړکوي یا خودکشي کوي داسې واقعیت نه دي سي د لماجې دي کمیټې شایسته انداز کې دا سوالونه کوي لکه هغه سوال چې په د کېش بیا به نو خوند کوي ما پریشانه کېږي د تاسې کارډونه به خامخا جوړېږي ولې به نه جوړېږي دون شایسته پښتانه دون غیرتمند او خوندور پښتانه پاکستان نه کوي بیا څوک کوي بیا پاکستان چلوي په چا باندې پاکستان د غیرت مظاهره سکله هم سوي ده نوم چې کله هم روښانه سوی ده ورلد لیول چې کله هم جنگ سوی ده ورلد لیول چې کله هم د پاکستان نوم روښانه سوی ده پښتون کړی ما ته راوشه پښتون بغیر بل چا کړی پښتون یو داسې چټان قوم ده راک قوم ده داسې غیرت ول قوم ده چې حد یې نست پښتون تر سترګو جاریږي پاکستان ډیر خوند به وکي بیا ولکه چا په سترو سترګو بیا درته وکتل که دا پښتون سر پورې ونیول تندي پورې ونیول که دې پښتون په ځان ودراو بیا به پریشانه یې داسې کارډونه به جوړېږي خامخا به جوړېږي او که زه دا وایم قسم به جوړېږي بیا به هم جوړېږي انشاءالله دا قسم په معنا اوري تاسې دعا پکار ده لږ د موږ مسیرانو ته غیرت پکار ده لږ د موږ مسیرانو ته ایمان مظاهره کول پکار ده 47 فارم 47 هم ور بخښلې ده 45 هم قبول کړای هم ده لاغه باوجود لاغه بعد لږ په اقتدار کې ناست لږ مظاهره لږ د غیرت لږ د پښتونولي لږ د پاکستاني هونه مظاهره کول پکار ده بل ویډیو کې به انتظار سره کوو لاري به سره شویو چې زه پاکستاني یم په لاله به دغه جنگ کوو تر هغه پورې چې ځان پاکستانیان کو بیا به بعد کې ورته ګورو حالات سمېدا دي پاره او بل پښتنو ته یو ریکوست دا کوم که هر پښتون افغاني پښتون افغان ته رواني یا پریشانی یا انکوایری ته بېدلی
هغه جایدادونه هغه مال مویشي هغه هر څه موږ ته بیا د غیرت مظاهره کول پکار دي چې هغه ته د جایدادونه د مال دغه ګاډیانی یا څه موږ ذمہواری واخلو هغه ته کښېږدو هغه ته ورخرڅ کو د مارکیټ په ریټ باندې یا هغه ته امانت کښېږدو چې حالات بیرته سمېږي دغه پښتانه ورونه به قسم به بیرته راستول په دغه پاکستان کې به آباد وي خدای به ټوله خیر کړي